د هارون الرشید بادشاہ یو وینځوا نو دا بادشاہ چو دا پاغه وینځه مینو نو بادشاہ ورته د سرو زرو امیل جوړ کړو او دی وینځه ته په غاړه کې چول یو شاعرو هغه د هارون الرشید دربار ته ورننه وته په اشعارو کې د هارون الرشید ډېر زیات تعریف او صفاتونه وکړه خدا بادشاہ دا غوینځه په مینا کې داسې غرقو چې د شاعر ته ډوم نه کتر شاعر چې راووتو نو په دروازه یو شعر ولیکلو چې لقد زاع شعري على بابكم لقد زاع شعري على بابكم كما زاع عقد على خالصا زما دا شعرونه ستا په دې دروازه کې داسې ابس شو لکه تا چې دا د سرو زرو امیل د خالصي وینځي په غاړه کې ابس کړي اوس وینځو ته څوک د سرو امیلونه چې بادشاہ ته شکایت ورغی چې صاحب هغه شاعر چې دی بار په دروازه دا شعر لیکلو چې لقد زاع شعري على بابكم كما زاع عقد على خالصا زما شعرونه ستا په دروازه کې داسې ابس شو لکه تا چې د وینځي په غاړه کې د سرو امیل ابس کړي بادشاہ ویل راویني سي پولیس ور پسې لاړو راویني وو دې چې دننه نه استو نو لقد زاع دا عاد څه شه دی وای خلی خوځوي عاد څه شه دی عاص نواز شریف ته خو نه وای ظالمانو چې یریږي پیجن الف ب ت س ج ح خ دال زال ر ز عین ورپسې نو عین دې کنه اوس د عین شکل کا چرته الف ب ت س مم خدای خبر چې ویلي کنه دی ویلي نو عین دا سه لاندې خپغوندې ده نو دا شاعر چې پولیس دننه نه استو نو د دې عین نه لاندې د خپدا سي میټاو کړه چې میټاو کړه نو چې عین نه خپلاندې اوه او صفای کې نو پاس شکل بیا د حمزه پاتیش یو الف ته یو عین ده یو حمزه ده نو چې عین نه خپل لري کې نو بیا حمزه پاتیش بادشاہ ته پیش کړو دا تاسو لیکلي زما په دروازه وې صاحب قبله عالم راشه په خپل وګوره اسی د عقل پورې درته وایم او د زکاوت پورې درته وایم او د علمی ذوق او شوق پورې درته وایم او بکړې شي داس شنه جنډې هم رستو ټومبلي دي نه شرمېدل او سرستو کم زیاده یعنی داسې بے غیرت قوم به چرته لیدلې جاړ یم هاي هاي باټینګنا تر 14 روپے بیا کیلو هاي هاي ته پر خدای دې د سیای هاي کا چې چریای هاي شوه دا قوم قران خطا قوم پرې خېده بنظیر یو ټکه کړو په سواد کې چې په دې ملکی کاغذی اسلام نه منم کاغذی اسلام نو دلته یو تورمار وزیر دی تورمار مولانا عبدالستار نیازی هغه تورمار په د کفر فتوا ولګوله چې دا کافر ده او چې کاغذی اسلام نه منم د تورمار بچیانو د کاغذی اسلام نه دی په پاکستان کې نور څه شی دی صرف د قران کاغذونه پاتې دي نور په پاکستان کې اسلام شته نور دې څه شي بے حیا پرون تا استعفا ور کړی و د دې نواز شریف په حکومت کې د وزارت نه بیا کم لب در کو چې بیا ور سره وزیر شي نو کله ملک کاغذی هغه لچرو ته وګوره په ټولو مليانو پسې کنزل شروع کړی دي
اوس عبدالستار نیازی چې دی هغه کم ځای مولا دی خدای ستاسو کور وران کړ مولا کم ځای دی نو عزیزانو عرض مې دا هغه ټول مولیانو پسې کنځل شروع کړي دا داسې لچر قوم دی لغوندې سړیتوب زده کوي انسانیت زده کوي څه شرافت ځان کې پیدا کوي خدای او قرآن ته وګورئ د کابل غوندې حال به در باندې جوړ پرون د کابل خار د راکټو بارانو په 1400 کسان پرون پکې مړه دي او په زرګونو پکې زخمیان دي هغه بلا چې کما ستا د ملک نه تلې و هغه واپس بیا ستا ملک ته را روانه او دا لوبې در کې څوک کوي پاکستان حکومت امریکا به پراشي خپل اډه به پکې جوړه کی هغه ته یره دا چې روس کې کوم ملکونه آزاد شوي دي دي سره اټم بم دی اسې نه چې پاکستان او دا آزاد ملکونه سره یو شي او ما ته بلاک جوړ نشي بلاک نو امریکا په دې رنگ د کابل عوام تباہ کوي او داسې اډه په کابل کې جوړه کی لکه په کویت کې چې جوړه کړ کویت په عراق اوالو او عراق بیا دوالو او په دې چلی د کویت کویان قبضه کړ په کم چلی د سعودي عرب کوی د تیلو چې دی هغه قبضه کړ فی الحال د امریکای فوج د سعودي عرب په کوو باندې پروت دی پاکستانی د ګوګو بچی والله که په خبره پویږي دا د ګوګو زامن دا د سټمارې زامن دی په دغه پویږي چې په د رستو سومبای کې جنډې ټومبلي دي شنه او ټر داسې په سایکل منډه کې ټر داسې په سایکل منډه اوس مم دلته بار یو سایکل ولیدو په هغه بورډ سم جوړ کړی دی او په بورډ د نواز شریف تصویر جوړ کړی چې دار چا دې درکې دا سایکل کنا نو ښکار نه راته چې اوس د داخله خلا و امن د نواز شریف د س خدای ته ګوري ساقل کوي سړی توب زده کوي قران باندې تاسو قران وای انما المؤمنون اخوه دا شته په قران کې انما المؤمنون اخوه ټول مسلمانان خپل کېرونه دي چې په کوم اورستا کې او ستا په کور کې وادي او خبر در تراشی چې په لندن کې ستارور اکسیډنټ کو مړ شو هغه واده به توکي ک په وینو به سور کې پځې به پرې دی وای تاسو چې نن بیګا تاسو ته خبر راغی چې کابل د راکټو نشانه شو او زرګونه خلک پکې مړ شو نن تاسو په پاکستان کې جشن څنګه مناوئ او چراغان څنګه کوي نن بیګاله په سرکاري عمارتونو وګورئ بلپونه به بلیږي او چراغان بکی قرآن خدا ویلی خدای وی هغه ستا رور دی الته د رور کباب شوی په سرکونو د مړو ډیری پراته دي څوک یې اوچتولو والا نشتا او په پاکستان کې تا په ځان جنډې لګولې دي او جشن مناوي او سحر توپې مخلاص وکړي ستیزنې غوندې توپې پیدا کړې دي هغه आवाज هم ټیک نو نو تیزنې ټوپې ځکه دي چې کله نه پاکستان جوړ دی پاکستان توپو سه توره کړې ده توره کړې ده اول تاسو دې ځان ته وګورئ خپل کلی او کور کې پړانګان یې اوس هم مخکې کوم چې راځي چې زو دې تورخمه پورې لغوندي زیرا سره راځي ته دا منډې خپلې وګوره هغه ورځ جلسې نه را روانه ما یو بوډاو زما شاته ولاړو نو شور کولو لکه غلی شای او طالب نه مې لخته واغسته چې ووی وام لګیاو ورزو پې لکه بام کوه لک سوچ کوه مسجد چې دوه دروازو ته راورسېدم نو په یو منډه دی ما ډرایور ته وی چې لګ وزر مسه چل دی ماما ویلا لوګي را خلاص کړ دا ستاسو نو زه تاسو د کتاب پرانا پیژنم
کور کې پړانګان یې، کلی کې پړانګان یې، رونو له پړانګان یې، په مالت کې پړانګان یې، په سرکونو پړانګان یې، او که د کشمیر او د تورخم محاذ ته مې کړئ بیا به د ګیدړ غوندې د خپلې منډې وګورئ تاسو. او ما لیدلي ته خو د اورېدو خبرې نه کوم، زه د لیدو کوم. عزیزانو نن زمونږ ملک ته عظیم ماتم پکارو، نن زمونږ ملک ته خوشحالي نه وه پکار، نن زمونږ ملک ته د پوینو جړل پکارو، نن زمونږ ملک ته خوشحالي نه وه پکار. خو که دا ملک چرته د بنی آدمو ملک وی که په دوی کې چرته عقل وی، سړیتوب وی، پکې پویا وی، فهم وی، سوچ وی، زیرای خلق پکې وی. اوس خوار خاخ باندې چې ګوري دا شعر یاد کړي چې زاغان کې لاست په سر د سر وی، توتیان تلاندې د ځان ویرونه کوي. زاغان کې لاست په سر د سر وی، توتیان تلاندې د ځان ویرونه کوي. رزیلال پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نه کوي. زاغان کې لاست په سر د سر وی، توتیان تلاندې د ځان ویرونه کوي. رزیلال پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نه کوي. رزله د زمانه نن په شریفانو اعتراض نه. کنجران، دمان، گډیدون کی د ډمې زامن اغه نن را پاسی په شریفانو اعتراض. نو دا یاد کوي چې زاغان کې لاست په سر د سر وی، توتیان تلاندې د ځان ویرونه کوي. رزیلال پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نه کوي. نن در ازله زمانه ده، دولت در سره، پیسې در سره وي، بنگله دیوا، خان وي، نواب وي، کروڑپتی وي، ته شریفی، ته معزز، خوار وي، غریب وي، ته رزیلی. دا مونږ خلکو ته دا خلک وي دا نیچ پیچ، تاسو ته دا خانه نیچ پیچ وی. کورم د مردین جماعت شه په دې ځان پوی کوي. قسم په خدای دې چې دا د مطلب په وخت کې درته ټوکرای ټوکرای کیږي، دوی چې خپلو کې کینه و یاري کی کمینه لوک رزی عقل ننگا انہ سمجھ انہ رنا جڑیان انہ دیا رنا کھوتیان. ستاسو دے خزو تخری ہوئی، تاسو دا خزو چې مورکی مورکی پسرائی کنی ہوئی دا خری دی. او د دوی دا خزو چې شاملات تی په صدر روڈ باندی او په مال روڈ باندی دا شاملات بیبیانی دی. او دوی آغا خزو تم بیبی ہوئی چې شپا ورس په سړو کې ناستی دا بیبیانی دی. چې دکاندارانو سرانگتی اچی یا بیبیانی دی. او چې کومه بورکه کې ناستی په کور کې ناستی دا خرا ده. نو زمون خزی خریدی او زمون بیندی مخریدی. نو دا خریزوی چی؟ چی؟ پزور آوایا خری. نو مونگ خریو دا خانان نوابان کروڑپتیان دا معززین دی دا شریفان دی مونگ خریو زمون خزی خریدی. نو د دوی مطلب چې پیښ شي
نو خرته چې د چا مطلب پریشي نو خرته څه کوي داسې کوي که نه کوي نو اخر ولا راشي چې جوړ وربشي راوړي دي ای څبنا او بس ملا ولا ټپ یو بار په واچي چې بار ور تی کوس کی بیا خر سره څوکي ها ا د بالا مانه د پیمی خری په کونه کله تاور کی وی شړی ډیران تا نن دی حکومت تاسو ډیران ته شړلی کنا اول دا بالا مانه دی وګوري دا مبارک کله د 200 زره مړو عمر جړاو شو نو په دې بار سره کې سم مرداري واچولا د ارباب روډ د لنډای چې ده دا وګورئ ورشي هغه تانه سره سره کو ګورئ خړی کنا چې خره نه نو په ډیران باندې بغرزیدل نه سره کې ډیرانو نه دی او تاسو خړی په ګرځي کم سرک باندې چې د دوی درگذر ده شامی روڈ ڈیفنس روڈ حیات آباد روڈ قیوم خان روڈ پلانی خان روڈ ڈنگڑی خان روڈ ایئرپورٹ روڈ اغا سرکی مو گورئی او پا کمزے چه تاسو خر گرزئی دا سرکی مو گورئی نو خریئی کنا دا کیسٹ نن چې دی دی کیسټ والا چرته کراغلی د نهوالی او په کلی کې او غاغوي ټول کلی ته او غاغوي چې خریي کنا تاسو په دې ملک کې د سرک حق هم نه لرئ چې ستا کلی ته سرک لاړ شي ته په دې ملک کې د ډسپنسرۍ حق هم نه لرئ چې زکام دی ویم نه ده بڑا بیرین او د متنون او د درین چې ده زکام والے پیښور تر اخلاص بیا خیبر میډیکل سنټر ته بزین نو 300 به فیس ورکه او د 500 به درته دارو لیک یہی کني خدای پیجندلی الله پاک دې د خپل مهرباني در باندې نورم زیاته کی ډیر شکر دې ډمه خوشحاليږي چې درته ګورم زه خپل ځانی نه خپکیږم لوګي سرادتم تند سرادتم بربند سرادتم زمکم لاست سرادتم اوچ روټه خوراک سرادتم په خپل ځان می پردانشته ان شاء الله بچی به امداسي 400 سرابادتی خو تاسو سره بم خدای ګوري او لوبي بدر باندې کوي داشنا جنډه چې پس کې ټومبلې ده کنه دا لرګي به وګورئ چې دا به کم خوازي تاسو پوه شئ نو عرض میں داو چې زه د هارون الرشید اغوینزا ابو نواس ورتوي چې تا سره زر دمر سپک شو چې تا د وینځ په غاړه کې چول دغه سي زما شیرونه ستا په در کې سپک شو چې ورننه استو نو عین نه اعلان دی اخپاو والا بادشاہ ورتل دا سدي لیکلی ول راشوي ګور نو د زاع پزه اغه شیرنا لقد زاع جوړ یعنی د عین نه څه شی جوړ کو حمزه جوړ کو نو اول زاع زایع ته وای زایا کېدو ته وای او چې د عین نه د خپل لري کړه او حمزه دی کړو نو زاع شو نو بیا خوند او مزه ته وای چې د عین په ځای حمزه راوړي خوند او مزه ته جوړ شي او چې عینی ضایع کېدل معنی وي نو اول زاعو ورا شو ګوره چې وی کته نو داسې شو چې لقد زاع الشعري على بابكم كما زاع عقد على خالصا اے بادشاہ زما شیرونو دا سی خوند وکړو ستا په دربار کې لکه چې خوند کړي دی اغا میل د سرو زر استاد خالصي وینځ په غاړه کې څنګه چې د دې غاړه کې دی وین حمیل مزه کړي دا
داسې زما شیرونو ستا په دربار کې مزه وکړه یو خپې لرې کولو سره ځمکه او اسمان بدل کړه داسې عقل به تاسو کې پیدا بشته خلق دغه چې بادشاہ به په یو سکند کې یو نه په بل واړو قوم دیته وي عقل مندي دیته وي فهم دیته وي اسه دا مې دې پورې درته وی چې زه مشکل باس ستاسو په مخ کې چیړل ځکه نه غواړم چې ستاسو دماغ کې تا خبرې راځي نه پوهیږئ پې نه تاسو خیال راغی په دغه پوهیږئ دا نن چې کومه ورځ ده اوس په کارډونو باندې جګړې شوي چې نن د جشن پاکستان افتتاح کیږي په شایباغ کې اله چې کارډ نه ز پاتې نش دومره بندل کارډونه ما ترولېګل چې کته چاله ورکه نو یو کارډ می ته غالک نه واغستو مال دا یو راکه چې ته خپه نشي او دا نور بچیا واپس یو شه دغه ورځ زمنم نه نو کارډ چلا چاله بڅنګ ورکوم زه دغه ورځ منلو په حق کې نه ځکه چې دا ورځ به اعلی ورځ وي چې په کومه نظریه تاسو د ملک جوړ کړی دی او هغه نظریه هم پکې حاوی کړی وي جوړم د اسلام په نظریه کو او د پکې کفر نو تاسو عظیمه دوکه د اسلام سره نه دا کړی اوس تما ته وایي چې په ټوله دنیا کې وګوره چې څومره د قرآن قوانین سپک او رک په پاکستان کې دي دومره پروي زمين په بل ملک کې نشته تا ورشه چې کوم ریسرچ دی وخت کې په جرمني کې په لا اله الا الله باندې کیږي کوم ریسرچ په لندن کې په قرآن باندې کیږي عقل بده ورته وخت دا حضرت عمر په دور خلافت چې کوم ریسرچ دی وخت کې په لندن کې شروع ده اوس هغه ریسرچ ان قریب کامیابېدو والا ده او د لندن حکومت به د حضرت عمر په ډانچه رواني پاکستان کې هم د حضرت عمر تم تاسو توالو تاسو پیژنئ نه خدای خوار ته حضرت عمر څوک چاته وي